والی او دا یو ګولډن اپورچونټی چې ده، یو ډیره سنهري موقع ده، دا ځای نشي زموږ یو ده. دویمه دا ده چې ټول خلک تاسو زما په فیسبوک باندې په ټویټر باندې لینک موجود دی، تاسو هغه لینک ته لاړ شئ او هغه پیټیشن ساين کې، هغه چې تاسو ساين کې به ډایرکټ د بایډن افیس ته لاړ شئ. نو چې کم از کم 1 کروڑ پاکستانیان، زه د پاکستان اورسیز پاکستانیانو ته ویم او پاکستان کې دنه یوت او سټوډنټس ته بالخصوص ویم، زما په فیسبوک باندې، زما په ټویټر باندې، زما په انسټاګرام باندې هغه لینک موجود دی، د عافیه موومنت په پیج باندې هغه لینک موجود دی، ډاکټر فوزیه په پیج باندې هغه لینک موجود دي. تاسو ټول لاړ شئ او په هغې باندې صرف 2 منټه لګي، 2 منټه، او په انټرنیټ باندې هغه لینکس هغې باندې لاړ شئ او هغه پیټیشن ساين کې، هغه به ډایرکټ امریکې کې د بایډن آفیس ته ځي. موږ دا کم از کم دا هدف جوړ کړی چې 1 کروڑ کسان به د پاکستان نه بایډن ته اپیل کوي چې دا حافظ قرآن بدترین ظلم ورسره کېږي. 22 کاله د خپلو بچو د کور نه بهر ده، یو داسې جیل کې ده چې هغې ته وایي د جهنم کنده وي، د هغې نه دا غریبه دا مظلومه راووځي. نو دا 2 کاره، یو د حکومت نه دا اپیل چې کمزوری وفد نه، کمزوری وفد که تا ولېږه ته به یې ذمهواري، او دا به ستا کریمینل نیګلیجنسي، دا به ناقابل معافي جرمي که کمزوری وفد د وجه نه ډاکټر عافیه ریحانه شو. دا یو ګولډن اپورچونټي ده. او دویم دا چې کم از کم 1 کروڑ سټوډنټس پاکستانیان یوت دا لاړ شي او په انټرنیټ باندې دغه لینک باندې بایډن ته دا پیټیشن ساين کړي او ریکویسټ وکړي چې فری ډاکٹر عافیہ، ریلیز ڈاکٹر عافیہ، آزاد کرو عافیہ کو، رہا کرو عافیہ کو، پاکستان واپس بھیجو عافیہ کو. دا 2 کار زما د پاکستان د عوامو نه او د سټوډنټ نه او د یوت نه دی اپیل دی. او زه خپلم ان شاء الله امید ده چې د نومبر په اخره کې به زما ډاکټر عافیہ سره ملاقات د پاره بیا او د کیس لپاره ډاکټر عافیہ د ملاقات لپاره امریکن پریزنټ ډپارټمنټ سره د فورن افیس په ذریعه زما خبرې اترې روانې دي، او چې کله ماته اجازه ملاو شي، هوپفully امید دی ان شاء الله چې د نومبر په اخر کې ماته اجازه ملاو شي، نو زه به بیا د اجازه نه پس زما او ملاقات وکړم.